السلام علیکم. زه یم حسین احمد، تاسو سره د کیوبیک ډیکوریټر پېښور نه. زه شکریه ادا کوم د ټولو هغه ملګرو چې څوک زمونږ دا ویډیوګانې ډېر په شوق سره ګوري، لایک کوي او شیر کوي هم، او هغه ګنټې هم وهي ټنګ ورکوي او دا خلک خبرېږي او ډېر ملګري دي میسجونه کوي او ډېر چیرونه پکې خلکو زده کړل. بېګا هم راته یو ملګري میسج کړی و او راته یې ویل چې یاره ستاسو ما خو وایي چې دا ډیزاین به ډېر ګران وي، خو تاسو ډېر ښکلې طریقې سره ښایې او موږ پوهېږو. نو ما وایي چې یاره دا خو زموږ کار دی او ستاسو خدمت کول زموږ فرض دي او ولې نه، انشاءالله چې راتلونکي وخت کې به تاسو ته ډېر څه ښایو او تاسو به دې زده کوئ. خو زما دا زوی دی محمد سلیمان، تاسو ته څه وایي؟ تاسو ورته ووایئ سلیمان، څه ورته وایئ؟ السلام علیکم. نواب څنګه د خیر دی؟ تاسو ته چې څنګه پته ده چې دا د کیوبیک ډیکوریټر پېښور چینل پلاو شوی دی او تاسو ته چې هر قسم طریقې ښیي چې تاسو ترې زده کړئ د زده کولو لپاره تاسو ته. نو زه دا وایم چې زما د پلار دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او شیر هم کړئ او د بیل آیکن بټن له ټنګ ووهئ. حاجي دا بالښت دی، تاسو سره یې بالښت طریقه ښیم چې دا ساده بالښت دی د کاټن کپړې، چونکې ګرمیانې را روانې دي او د اوس نه خلک تیاری کوي چې ځان له د کاټن بیډشیټ جوړ کړي، د کاټن بالښتونه جوړ کړي. دا سمپل طریقه ده خو دا زده کول ډېر ضروري دي. بعضې خلک خامخا یو ورکوټ شان سمپل کار وي او درځي دی وړي نو پیسې پرې ورکوي. د دې نه ښه نه تاسو په خپله کور کې دا چلې زده کړئ او په خپل کور کې دا ورکوټې کار په خپله کور کې په کار سره وکړي. نو هغه شیان دي هغه غرونه چې لږ ډېر مشین یې زده وي او مشین چلولی شي. دا سمپل بالښت دی، دا تاسو په خپله زده کړئ او دې کې زیب نشته دی. دا کولو ځای پکې څنګه جوړېږي، دا کپړه څنګه سره ماتېږي، دا ټول تاسو ته مونږ ښایو. نو راځئ مونږ سره اوسئ چې د دې بالښت مونږ دا بالښت جوړو. د دې دپاره د دې اوږدوالي د بالښت اوږدوالي همیشه دپاره 30 انچ وي. دا سټنډرډ بالښت دی. ټول دنیا کې چې څومره بالښتونه وي نو هغه همیشه چې کوم فري سایز وي، سټنډرډ سایز، نو هغه 30 انچ یعنې 13 انچ د هغې اوږدوالي وي او داسې پلنوالی. دا تقریبا 18 انچ هم پکار دی، 19 انچ هم پکار دی او 20 انچ هم پکار دی. دا تاسو په خپلې خوښې په مرضیه باندې جوړولی شئ، خو زیاتره بالښت چې کټینګ کېږي د هغې 19 او یا 20 انچ چوړای کېږي. دا اوس چونکې مونږ دا مونږ سره 18 انچ دی، د دې لپاره به مونږ واخلو 19 انچ په چوړایه باندې کپړه او 30 انچ دا په لمبایه باندې دی. د دې لپاره به مونږ واخلو 31 انچ کپړه. دا ولې 31 انچ؟ یو انچ کې دا نیم انچ بدلته را ماتېږي او نیم انچ بدلته. چې دا مونږ کپړه واخیستله د دې لپاره دا کپړه دا بالښت سایز معمولي شان ورکوټې دی، تقریبا 30 انچ ما لمبایه کې واخیسته کپړه، 13 انچ او 18.5 انچ موږ سره دې چوړایي ده. دا د دې مخامخ ټاپ چې ورته وایي دا دی او دا بله کپړه چې کوم ده دا د دې بیک سایډ دی، شاته خوا چې کوم ده. نو دا بیک سایډ موږ زیات اغوستی دی. دا تقریبا موږ اخلو 36.5 انچ. دا 36.5 انچ دې کې اوس 6.5 انچ زیاته شوه. دا موږ را ماتو دننه دا کپړه چې چونکې دې کې زیب نشته دی، دا به یو ډبل د پاسه شي. کله چې دا بالښت ته ور واغوندلی شي بیا پکې بالښت نه ښکاري. نو راځئ چې د دې د ګنډلو طریقه تاسو ته وښیم. دا کپړه ما راواخیسته او دا زه نیم انچ ور ماتوم چې تقریبا نیم انچ. دا د لاس کې مشین دی. دا به زه دا یو لمې دا یو سایډ ور مات کړو. اوس به دې بلې کپړې لمزه هم دا یو سایډ نیم انچ دی لم دا ډبل ور مات کړم. دا بیک سایډ دی، دا یو سایډ ورځه دا مې دواړه نیم انچ ور مات کړلو. اوس تاسو ته زه دې هغه طریقه وښیم چې په کومه طریقه ده. اوس دا یو سایډ چې کوم دی تاسو دې ته لږ په غور وګورئ. په دې کې صرف دا یو خاص طریقه ده، نور په دې کې څه نشته دی. دا مې دننه ور مات کړو داسې د دې په څومره چې دا کپړه ده اوس همدومره به دا ور مات کړو. لږ شیان اخوا کول غواړي ده. ښه جي دا به لږ نور داسې کړو چې دې برابر شي. دا به د دې چې څومره دا ټاپ دی مخامخ سایډ دی د هغې په لږه به دا دننه ور مات کړي داسې. ټیک شو؟ ها چې څومره دا دی دلته به دې ټوک ورکړم ځېله چې
موږ ته پته ولګي دا دونه ورماتول دي نه زیات نه. دلته به دې سره سم ټوک ورکړم زه او اوس به زه داسې کار وکړم چې لږ نوک سره به دا زه په دې باندې نشان ورکړم. دا مې اوس دغسې راواخېستله الټه مې کېښودله. دا مې الټه کېښودلي او دا کپړه دا مې دې سره او دا مې بلکل سیده کړه. د دې مطابق چې څومره دا راماتول دي دومره مې راماته کړه. اوس په دې باندې وروڼه دې درې سیټ دې ځای نه به ګیندو شروع کړو. داسې به راشو بس دا درې طرف ته به زه په دې باندې ګیندو وم دا به رابند کړو. په دې باندې مې ګینده ګیر چاپېر راته وکړله او دلته به زه اوس همغه لاندې خوا مې ور ډبله ور ماته کړه. دا مې دلته ژړې دی. دا زموږ د بالا خوره تیاره شوه جي. دا به زه تاسو ته ما یو ځل مخکې د کوشن دا کې د ګوټ د ویستو طریقه ښولې وه. دا ګوته مې داسې کړه دا بله ګوته مې داسې راماته کړه. دې سره دا کونه چې کوم دی دا ګوټ ډېر ښکلي وځي دا سوت یې وځي. دا بل چې کوم دی دا به داسې کوم دا ګوته دا بله ګوته باندې مې دا کړه ورماته کړه. دلته مې ونیوه داسې مې په مخ کړله داسې دا چې موږ سره د بالښت اوره تیاره شوه. پیلو کورس د کاټن پیلو کورس تیار شوي. ساده سمپل دی ښه جي دا تیار شو. دا بالښت اوره تیاره ده. موږ سره ټول به را بالښت راولو او دې کې به د دې فیلینګ وکړو. دلته اوس دا کپړه به زه او دا بله مې دې کې ور لاندې کړه. دا دلته چې دا بالښت تیار شو تاسو د مخې په ډېر کم وخت کې د کاټن دا بالښت تیار شو. بس دا موږ ستاسو لپاره تیار کړو. د ګرمۍ سیزن را روان دی. ځان ښکلې ښکلې د کاټن بیډشیټې بالښتونه په خپل کور کې جوړوئ او مهرباني کوئ دا ویډیو تاسو لږ شیر کړئ او بار بار یې شیر کوئ خپلو ملګرو سره خپلو دوستانو سره چې دا خلک ویني او دا د کاټن بالښت ولې ځان په خپل کور کې جوړوئ. نو انشاءالله چې موږ به آینده هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او نوې نوې شیزونه به تاسو لپاره جوړوو. تاسو به کله زده کوئ. تر بلې ویډیو پورې تاسو یاد غواړو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله خوشحاله او آباد لره او الله ټول عمر صحتمند لره.